عمران خان د اډیاله جیل نه کې پی کې جیل له شفټ کیږي دا خبره په میډیا باندې ډیره زیاته وایرل ده. کله چې الیمین ګنډاپور عمران خان سره ملاقات کړی دی، دغه ملاقات نه پس دا خبره په میډیا باندې ډیره زیاته چلیږي. پرون د هفتې ورځ وه، خو د هفتې پر ورځ هم د عمران خان او د الیمین ګنډاپور په جیل کې ملاقات شوی دی. چونکې د هفتې پر ورځ عمران خان چا سره هم ملاقات نه کوي، د هفتې پر ورځ چا سره هم د عمران خان ملاقات الاود نه دی د جیل انتظامیې طرف نه. خو بیا هم الیمین ګنډاپور عمران خان سره نیمه ګنټه ملاقات کړی دی، نیمه ګنټه د دواړو خبرې شوې دي. دغه ملاقات نه پس په میډیا باندې دا خبره ډیره زیاته گردش کې ده چې عمران خان د اډیاله جیل نه کې پی کې جیل له شفټ کیږي. په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو چې آیا دې کې حقیقت شته که نه. عمران خان ریشه د اډیاله جیل نه به کې پی کې جیل له شفټ کیږي. دې نه علاوه بل غټ خبر چې کوم دی د پلاستیک نوټونو حوالې سره دی. په میډیا باندې دا خبره ډیره زیاته زیری گردش وه چې پاکستان کې د پلاستیک نوټونه جاری کیږي، دا کم چې د کاغذي نوټونه دي دا به ختمیږي او د پلاستیک نوټونه جاری کیږي. نو دې حوالې سره هم سټیټ بانک یو اهم بیان جاری کړی چې په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو. ټولو نه لومړی په عمران خان باندې خبره کوو چې آیا عمران خان واقعي د اډیاله جیل نه کې پی کې جیل له شفټ کیږي. الیمین ګنډاپور پرون عمران خان سره په جیل کې ملاقات کړی دی. دغه ملاقات نه پس دا خبره ډیره زیاته زیری گردش ده چې عمران خان د کې پی کې جیل له به شفټ کیږي د اډیاله جیل نه، ځکه په کې پی کې د پی ټی آی حکومت دی او الیمین ګنډاپور دا کوششونه وایي کوي چې عمران خان د اډیاله جیل نه کې پی کې جیل له منتقل کی. دې حوالې سره د مسلم لیگ نون چې یو رهنما دی هغه پرون یو انټرویو کې ویلي دي چې آیا عمران خان واقعي داسې څه ډیمانډ کړی دی که نه. هغه نه په انټرویو کې تپوس شو د عمران خان حوالې سره چې آیا عمران خان واقعي داسې څه ډیمانډ کړی دی. عمران خان غواړي چې د جیل نه آزاد شي یا هغه څه آفر مطلب څه ډیمانډ د جیل انتظامیې نه یا حکومت نه کړی دی که نه. نو پی ایم ایل ان چې کوم مصدق ملک دی دا د مسلم لیگ نون یو غټ ایم پی ای دی، جی ایم این ای دی، د ویلي دي چې عمران خان تر اوسه پورې هیڅ قسم داسې ډیمانډ نه دی کړی. صرف البته دا یو ډیمانډ دی کړی چې هغه سره جیل کې او هغه چې کوم سیل د هغې سره خوا کې یو کمره غونډې ده، نو هغه ویلي چې زما د سیل او د دې کمرې منځ کې چې دا کم دیوال دی دا مات کړي چې دا جیل ما لږ کولو شي او ما له اکسرسایز دپاره لږ زیات ځای میلو شي. دې نه علاوه عمران خان هیڅ قسم ډیمانډ نه دی کړی، نه د بل ملک له د تلو نه د بل جیل له د شفټ کېدو. خو الیمین ګنډاپور چې دا کم ملاقات پرون عمران خان سره شوی په دې کې چې کمې خبرې شوي دي په میډیا لا نه دي ظاهرې شوي چې آیا الیمین ګنډاپور عمران خان سره دومره ارجنټ کې دا نیمه ګنټه څه ملاقات کړی، په دې کې څه خبرې شوي دي، دا یې څه خبرې نه دي راغلي. خو دا د عمران خان مخالفین د ځانه دا خبرې کوي چې عمران خان به اوس کې پی کې جیل له شفټ کیږي چې هلته هغه له تمام تر سهولیات مهیا شي او هغه به جیل کې داسې وي لکه هغه به یو خپل کور وي، لکه داسې قسم د عمران خان مخالفین داسې یو قسم د ډرامه جوړوي. او عمران خان که چېرې کې پی کې جیل له منتقل شو نو بیا تاسو سوچ هم نشئ کولی چې مسلم لیگ نون مریم نواز دی به څومره ډرامې کوي په دغه عمران خان پسې، په هغه جیل پسې چې په کوم جیل کې عمران خان وي په کې پی کې دې پسې او بیا ډېرې ډرامې دغه مسلم لیگ نون والا خلک کوي. خو داسې هیڅ قسم خبر نه ده راغلی چې آیا عمران خان په واقعي کې پی کې جیل له شفټ کیږي. دې کې هیڅ قسم حقیقت نشته او نه دې کې داسې څه ریالټي شته، نه دې کې داسې د دې حوالې سره الیمین ګنډاپور څه خبره کړې ده. اوس په د پلاستیک نوټونو حوالې سره خبرو کوو. په میډیا باندې دا خبره هم ډیره زیاته زیری ګرده شوه چې په پاکستان کې د پلاستیک نوټونه جاری کیږي، کوم کاغذي نوټونه دي دا ختمیږي. نو دې حوالې سره سټیټ بانک پرون کلیر خبره کړې ده چې دې کې هیڅ قسم حقیقت نشته دی، نه زموږ داسې څه پلان شته او نه موږ داسې هیڅ قسم خبره کړې ده چې موږ به د پلاستیک نوټونه جوړوو او د کاغذي نوټونه به ختمو. سټیټ بانک د دې خبرې کمپلیټلی تردید کړی ده. هسې په میډیا باندې یو ډرامه چلی دی کې هیڅ قسم حقیقت نشته دی. پلاستیک نوټونه جاری کول له کاغذ نوټونه ختمول لا دومره اسانه خبره نه ده. که چېرې کېږي هم دا په وقفه باندې کېږي، مطلب پهله به د 10 نوټ چینج شي، بیا به څه ټایم د 20 روپو نوټ چینج شي، بیا د 50 بیا اینډ سو آن. خو لکه دې کې هیڅ قسم داسې څه حقیقت نشته. سټیټ بانک د دې خبرې کمپلیټلی تردید کړی دی. جی نو په دې ویډیو کې را دوه اهم خبرونه او د ویډیو کتلو زیاته مننه. جی والسلام.